ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة بقرة آيات نمبر 30 و 30 وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تیرے شو آیاتوں نے کہ اللہ تبارک و تعالی دعوت بندگی ورک سے زما بندگی کوي دا الله بندگی کوي چې هغه ستاسو خالق ته مالک ته رازق ته. په دې آیاتونو کې الله پاک د سرچشمه هدایت چې کوم قرآن دی د هغې د اعجاز ذکر کوي چې تاسو د دې کتاب چې دا سرچشمه هدایت دی دا د الله کلام دی، دا یو معجزه ده او د دې په شانتې کلام څوک نشي راوستی. که دا د انسان کلام وي د دې په شان به بیا خلکو کلام پیش کولی شوې، د دې په شان به خلکو آیاتونه جوړولی شوې، دغسې خبرې به خلکو کولی شوې. خو چونکې دا د الله کلام دی د دې په شانتې څوک یو د دې په شان کلام څوک نشي پیش کولی. او دا یو معجزه ده د الله تبارک و تعالی. نو دې کې الله پاک هغه فصاحت او بلاغت هم دلی دی، دې کې هغه حسن او د دې هغه د دې یو خپل خوند الله پاک په الله کلام دی، الله کلام کې به خپل خوند دی د الله کلام کې، ظاهره خبره ده. نو چونکې هر زمانه کې الله پاک د هغه زمانې مطابق معجزه نبی له ورکړې ده. عیسی علیه السلام په زمانه کې د میډیکل ساینس ډېر ترقي کړې وه. الله پاک عیسی علیه السلام دا معجزه ورکړه چې هغه بیماران جوړول، چې لاس یې پرې جوړ راکړه د برس بیمار به جوړ شو، مړې بچو نه الله په حکم باندې به یې ژوندی کړ. دغرنګې موسی علیه السلام ته الله پاک معجزه ورکړې وه، د کونټیا نه بیمار جوړېده. د هغه زمانه کې چونکې د سحر ډېره ترقي وه او سحر عروج باندې و، الله پاک موسی علیه السلام داسې معجزه ورکړه چې هغه سحر یې پرې ختم کړ. ساحرانو سره مقابله مو کړله، هغه مقابله یې ته وکړله ولې چې هغه نبي و، هغه سره معجزه وه، هغه سحر و نه. دغرنګې نبي علیه السلام ورکړه الله دا معجزه ورکړې وه، د قرآن یې معجزه ورکړه چې قرآن تر د قیامت تر په دا چیلنج دی چې دې په شانتې صورت پیش کې شاعران دې راغونډ شي، دا ټول عرب دې راغونډ شي، دا فصحا بلغا د عرب ادیبان دې راغونډ شي، دې په شان یو کلام دې راوړي. قرآن واحد کلام دی. ګوره دا ته خبره کوم، تاسو ګوره سوچو کې ورته کوم یو کتاب دی چې هغه ته لولې او په هغې نه پوهېږي، نو ته چې یو پاڼه ووایې، یو کرښه ووایې، نه دوه کرښې به ووایې، نه درې کرښې به ووایې، نه څلور کرښې به ووایې، چې ته ډېر ورباندې چا زور وکړو یو پیج به ووایې، نو دویم پیج بیا نه شي ویلی، نه به یې وایې مړه نه پوهېږم که نه څنګه ووایم. په دې قرآن باندې خلک نه پوهېږي، د هغې باوجود د هغه ستر نه شروع کړي، د الف لام نه شروع کړي، د والناس پورې ټول ووایي او خوند وله ورکوي او بار بار یې وایي. دا معجزه ده که نه قرآن چې په معنی نه پوهېږي، خو د الف لام نه شروع کړي، د والناس پورې ووایي او په خوند یې وایي او بار بار یې وایي. په دنیا کې ما ته داسې یو کتاب وښایه چې هغې به څوک نه پوهېږي او هغه وایي، داسې یو کتاب، یو ورکوټ نه ورکوټ کتاب ما ته وښایه چې یاره په دې هغې باندې په مطلب څوک نه پوهېږي څوک یې وایي. نشته، یو کتاب داسې نشته ما سوا د قرآن نه. او په خوند یې وایي، خوند ورکوي ولا مزه ولا ورکوي، چې اوري یې نه مزه ولا ورکوي. قاریان چې قرات کوي خلک یې اوري مزه ولا ورکوي. دا ولې دا د الله کلام، د انسان کلام نه ځکه دا خو لا انسانان دي، مسلمانان دي. کافر ابو جهل، اخنس بن شریق، ابو سفیان، دا به د شپې راتلل او د شپې پټ پټ ودرېدل، نبي اسلام تلاوت پرې اورېده او دومره خوند به وله ورکړي چې ساره پرې نور راوخته، شپه پرې تېره شوه، په ولاړه نه پوهېدل. یو خو هغه حال زبان هم هغې په معنا هم پوهېدل، نو هغې له ښه خوند ورکو په معنا چې د قرآن سړی پوهېږي بیا ډېره مزه کوي. الله دې موږ تاسو ته د دې د معنی او د دې د فهم توفیق راکړي، دا موږ زده کړو چې معنا باندې پوهېږي نو بیا پرې ډېر خوند ورکوي تلاوت. نو هغې خو معنا پوهېدل، نو هغې له ډېر زیاته مزه ورکوله. نو بیا هغې څه چل کوو، هغې چې سهار شو یو بل یې ولیدل، نو یو بل باندې بیا لعن طعن شو، او دا ملامت یې کړی، دا ته ولې راځې د خدای بنده، دا تا څه کول، یاره ما خو بس وخت کې دا څنګه کلام دی، ما سې اورېدل غوښتل چې دا دې څه وایي، بله ما سې اورېدل، نو د خدای بنده نو ټوله شپه ورته ولاړې، نه نه زه خو اوس راغلي، ما خو بس اوس ورته وخت کېښودو، یو بل یې لعن طعن وکړو. هلکه ګوره بیا چېرته داسې کارونه کې دا خلک به مو ویني، یې به مونږ ورته منع کوي، په خپله اوري
نو سبا شپې له بیا چې ماښام شو نو بس بیا د اړه تخنېده. نو زه وایي موږ خو یو بل سره واده کړی مړه بس بل به نه راځي زه راشه زه به راشم. ابو سفیان وایي ابو جهل وایي زه مړه هغوی دواړه به نه راځي زه به راشم زه به نن وبورم. هغوی بیا سم پرون منې کړي دي. اخنس بن شراق وایي زما هغوی دواړه هسې منې کړي زه به نن لاړ شم زه بیا وورم. خوند یې ورکړی وله. نو بیا درې واړه راغلل بیا ولاړو. د قرآن خو یو خوند و بیا چې د نبي اسلام د ژبې نه زبان نه نو بس هغه چې هغې اورېدل نو واپس بیا پې شپه تېره شوله بیا پې رڼا راوخته چې رڼا راوخته چې مې کتلې بل اوهو لکه یا د خدای بنده وي ته بیا ولاړې لکه تاسو بیا راغلي یې. بیا یو بل باندې لعن طعن شروع کړو چې مړه داسې کوو یاره که داسې غلط کار دی. دا خلک په څه وایي که چا ولیدو به چې موږ منې کوي او دوی په خپله باندې قرآن اوري. دا ټول خلک به ورته بیا ګوره د شپې ودرېږي ور دا څه کوې موږ خو سرداران یو د دې قوم مشران یو دا ټول قوم به راپسې ګوره دا ماحول به راته خراب کړي. بیا بس وعده وکړه چې لکه بس زما له ګوره کوم کس راغی نه خبرې ګوره نه به راځو بس نه به راځو. بیا چې شپه شوله درېیمه شپه شوله بیا د یو کس ته اړه تخنېده چې لکه راشه هغوی دوه خوا هم نه به راغلی یاره نن بیا خوند کې ډېره مزه کوي چې لاړ شو د نبي علیه السلام باندې قرآن تلاوت وورو ورغلی به ورته چې ته ودرېږو. نو بیا یو لاړه دا علامه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خپل کتاب کې لیکلي دا واقعه. بیا یو لاړه بل هم دا سوچ کړی چې راشه هغوی دوه نه راځي راشه ته لاړ شه. درې واړه بیا په تیاره کې تللي دي ولاړ دي تیاره ده یو بل خو نه بیا قرآن اوري او قرآن کې بیا داسې مستغرق شو د نبي علیه السلام باندې که واز دي تلاوت کوو دي اورېده بیا پې سار شوی دی رڼا شوې ده چې کتلي دي یو بل ته او لکه د خدای بندګان نو دا خو تاسو بیا راغلي یې لکه ته بیا راغلي لکه ته بیا راغلي یو بل باندې ملامت هر یو بل ته ملامت او ځکه چې درې واړه سردارانو بس بیا کېناستل معاهده وکړله چې ګوره بیا لاړو نو جرمانه یې په یو بل باندې ولګوله چې به داسې جرمانه به بیا به دا نه کړو لکه معاهده وکړله. بس دا معاهدې د وجې نه نو بیا چې سهار شو نو بیا د ابو سفیان لاړه دی اخنس بن شراق پسې وایي دا راته رښتیا ووایه چې دا قرآن باره کې ستا څه خیال دی. هغه بیا دا قرآن د انسان د سوچ خبرې نه دي دا د انسان کلام نه دی زما خو دا فیصله ده. چې دواړه مې ابوجهل له لاړ چا څه وایي ابوجهل له دواړه راغلي دي ورته یې دا راته ووایي ابوجهل د عمر نوم و چې دا راته ووایه چې دا قرآن چې کوم دی تا چې اورېده تا خو مو اورېده درې شپې دې باره کې ستا څه خیال دی. هغه وایي یاره دا د انساني سوچ خبرې نه دي دا د انسان جوړ شوی کلام نه دی دا واقعي د الله کلام دی. نو ورته بیا ولې نه منې نو ورته وی خبره دا ده چې زموږ او د عبدالمناف منځ کې یو مقابله را روانه ده خانداني مقابله ده زموږ خانداني ضدبازي ده زموږ یو قسم له هغې چې درستخان به لوی کړو موږ به د هغې نه زیات غټ کړو هغې به چې سخاوت کوو موږ به زیات کوو چې هغې به ورکړه کوله موږ د هغې نه زیاته ورکړه کوله چې هغې به د خلکو په کار راتلل موږ د هغې نه زیات د خلکو سره مرسته واله منډه واله موږ به د خپل داک د خپل روب او د خپل قوم د برتري دا په هغې باندې همیشه ثابتولو کوشش کوو هغې به موږ باندې پاسه کېدل. نو زموږ داسې یو برابري روانه په دې عربو کې نن چې هغې کې کله اواز پورته شي چې نبي راغی پیدا شو نو موږ سره بیا نبي نو نبي دا خو د خدای کار دی هغه معتبر خاندان هغه معتبر خاندان هغه کې چې کله نبي راغی او د نبوت دعوا وشوله او د الله کلام پې نازل شي نو بیا دغه شی موږ سره نه و نو اوس یې انکار یې بس د ضد د وجې نه کوو مقابله ده ورسره د قومي مقابله ده د قوم هغه یو مخاصمه ده ورسره پخوا نه را روانه ده نو بس هغه ضد دی نور څه نشته دی او د هغې نه موږ مجبوره یو او نه منو او نه تسلیمو په ښکاره باندې او نه ورته ناکو نو بس هغه د خانداني یو مخاصمه را روان نه کړي نو دا د الله کلام دی دغه د الله نبي دی. نو د الله په کلام کې یو خوند دی دا د حج په موقع کې د ولید بن مغیره له هم د خپل قوم راغونډ شو ورته د خلک په راځي حج نه به ورته پوس کې چې دا محمد نوم پیدا شوی دی دا سړی څوک دی او څنګه دی موږ ورته څه ووایو نو هغې ورته وایي تاسو وایئ چې چا وایي یاره موږ به ورته دا مجنون دی نو ورته وایي که لاړل او هغې سره کېناستل او هغه خوږې خبرې واورېدې به چې دا خو دوی دروغ وایي راته بیا وایي زموږ به دا وایو چې کاهن دی او کهانت خبرې کې تربیتي چې ورته پښتو کې وایي یا که نه لکه د غیب خبرې چې د شیطاني خبرې چې کوي ورته وایي که لاړل کېناستل ورته نه وي به چې دا خبرې هم داسې نه دي بیا وایي زه ورته وایو چې شاعر دی نه به دا شاعر به هم که لاړه نه د شعر خبرې هم داسې نه دي دغه کلام د شعر کلام نه دی بیا وایي زه داسې ورته وایو چې زه جادوګر دی نعوذ بالله ساحر دی سحر کوي په خلکو چې لاړ شي بس داسې سحر پې وکړي چې خلک یې ملګري شي
نو ورته خو خلک منلو والے نه دي. نو قرآن کې دا یو تاثیر دی، قرآن کې دا د الله کلام دی، دا د انسان د سوچ خبرې نه دي. نو الله د هغې طرف ته دعوت ترکوي چې ان کنتم فی ریب، که تاسو په دې شک کې مما نزلنا د هغه چې موږ نازل کړی دی، یعنې که تاسو په دې قرآن کې په شک کې فاتو بسورة من مثله، نو راوړئ یو صورت په مثل د دې باندې. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، که تاسو چې ته په شک کې هغه چې موږ نازل کړی په خپل بنده باندې، یعنې په دې قرآن کې تاسو په شک کې فاتو بسورة من مثله، دې په یو صورت د دې په مثل یو صورت راوړئ که نه دی. او مطلقې صورت کوم یو صورت چې تاسو وخی د الف لام نه والا تر د والناس پورې د 114 صورتونه دي. په دې 114 صورتونو کې غټه مشته واړه مشته، د ورکوټي صورت په مقابله کې یو صورت راوړئ، مطلقې صورت، هر یو صورت چې تاسو کوم هغې په شان صورت راوړئ ځای. ودعو شهداءکم، که په خپله نشي کولی، یو کس ته وس کار ني، ټول پرې راجمع شئ، کمیټي جوړه کړئ، والله خپل ټول ملګري راغونډ کړئ، ټول شاعران راغونډ کړئ، ټول ادیبان راغونډ کړئ، ټول اهل عرب اهل زبان راغونډ کړئ، ټول فصحا او بلغا راغونډ کړئ. خو دې په شان ته یو صورت پیش کړئ، په شریک یو صورت پیش کړئ، یو کس یې نشي کولی، یو کس کار نه په شریک راغونډ. ودعو شهداءکم من دون الله، ما سوا د الله نه خپل شریکان ټول راغونډ کړئ. ان کنتم صادقین، که تاسو رښتونی یې. فإن لم تفعلوا، او پس که تاسو داسې کار ونه کړی شئ، ولن تفعلوا، هیڅ چیرې نشئ کولی، ستاسو هغه دادی نشي کولی چېرته یې کولی شئ، دا تاسو داسې لمده خوړ خیرات خو نه چې تاسو په دې مقابله کې تاسو صورت راوړئ. فاتقوا النار التي، نو ویرېږئ د هغې اور نه، وقودها الناس، چې د هغې خشاک خلق ته، انسان د هغې خشاک ته، انسان باندې به دا بلیږي، والحجاره، او کاڼو باندې بلیږي، لرګو باندې، لرګي داسې دي کاڼي به سېږي، کاڼي پکې سوځي، دومره سخت او دومره خطرناک او دومره هائی هیټ دی د هغې، دومره حد درجه د هغې هیټ دی چې کاڼي به سېږي. او عدت للکافرین، او تیار شوی د پاره د کافرانو، الله دې موږ تاسو وساتي. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، که چېرته تاسو په شک کې د هغې نه چې موږ نازل کړی په بنده خپل باندې، فاتو بسورة من مثله، نه راوړئ یو صورت په مثل د دې باندې. ودعو شهداءکم، او بلئ خپل شهیدان، خپل مددګار هم راوبلئ، خپل مشران هم راغونډ کړئ ورته، من دون الله، ما سوا د الله نه، ان کنتم صادقین، که تاسو رښتوني یې. فإن لم تفعلوا، که تاسو داسې ونه کړی شئ، ولن تفعلوا، هیڅ چېرې نشئ کولی، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، نو ویرېږئ د هغه اور نه چې د هغې خشاک انسانان دي او کاڼي دي، عدت للکافرین، چې تیار شوی د پاره د کافرانو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.